جنوبي افریقا کې یو قانون دی هغه قانون ته هغوی عمر لا نوم ورکړی د عمر قانون هغه قانون دا دی چې هغوی خپلو ماشومانو ته چې کوم ماشوم پیدا شي هغوی ته وظیفه مقرر کوي هر ماشوم چې پیدا کېږي نو وظیفه ورته ورکوي نو هغوی دا خبره کوي چې دا قانون دا په مخ د ځمکه باندې چې د دې اجرا لومبي شوې ده دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی عمر فاروق رضی الله عنه خپل دور خلافت کې اعلان وکړ چې کوم ماشوم پیدا کېږي نو بیت المال نه به هغوی ته باقاعده چې وظیفه میلاوي خو هغه ماشوم چې هغه لومبي کې دا اعلان چې کوم د پیو نه پرېکړې شي نو هغې ته به وظیفه میلاوي تر څو پورې پیس کړي نو بیا خو د هغه خرچه نشته خو چې د پیو نه پرېکړې شي نو ده ته به وظیفه باقاعده میلاوي نو بیا تر څه وخته پورې دا قانون چلېده بیا یو ځل د ماشومانو جړا واورېده چې ماشومان جاړي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا بې وخته چې نو میانو د سینو نه پرې کړي دي د پیو نه پرې کړي دي نو دا اوس جاړي او د دې دپاره یې پرې کړي دي چې دا وظیفه ورته میلاو شي عمر فاروق صاحب خپل ځان سره ډېر زیات افسوس وکړ چې زما د وجې نه به څومره ماشومانو جړا کړي دي لهذا دې قانون کې زه ترمیم کوم ترمیم پکې دا دی چې کوم ماشوم پیدا کېږي بس هغه ته به چې وظیفه میلاوي نو په دې ټوله دنیا کې چې موږ وګورو داسې قانون هېڅ چېرته نشته دا واحد عمر فاروق صاحب دې قانون اجرا کړی او دا د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دوره پورې دا قانون بیا چلېده د دې نه دا معلومیږي چې اسلامي نظام کې څومره فواید یو ماشوم ته چې وظیفه میلاوي ولې په اسلامي نظام حکومت کې کرپشن خو نه صفا سوتره نظام دی دغه ثمرات یې میلاوي ماشومان خو څه کوي چې کوم عیسایانو یهودیانو ذمیانو هغوی ته باقاعده چې پیسې ورمیلاوېدلې وظیفه به ورته میلاوي